چې هغې د حیا والا زندګي زده کي د کوره چې بهر ځي چې د خاوند د اجازت نه بغیر نه ځي. کومه زنانه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره بهر ووتله په دې لعنت راورېږي. په دې څه راورېږي؟ لعنت راورېږي. کوم یو نارینه د خپلې بیبي خیال نه ساتي دا ظالم دی. بیبي ته به د هغې حق ورکې، بیبي سره به مینه کې. څنګه مې وي؟ غلی شوی بلکل یکدم چې سړی په لار روان یکدم خبرې کونیسي که د بیبي حق دی، بیبي سره به مینه کې. څنګه دا مې بېګا یو ځای کې دا مضمون بیانو نو هلته ټول مسافر وو، یو پکې په ژړا شوې ما ته بیبي را یاده کړه. دا په مونږ او تاسو باندې حق دی. د نبی علیہ السلام نه یو مجلس کې تپوس شو، اے د الله حبیبا په دې خلکو کې تا ته د ټولو نه زیات محبوب څوک دي؟ ستا د ټولو نه زیاته مینه د چا سره ده؟ نبی علیہ السلام وایي زما د ټولو نه زیاته مینه زما د بیبي عایشې سره ده. څنګه دا خبر د حدیثو دا خبر هم په خولې نه ظالمانو. نبی علیہ السلام وایي زما د ټولو نه زیاته مینه زما چا سره؟ دا خو د واړه ماشومان وایي که نه، دا شته وایي مونږ ته اړه پوخ کړی وایي. نه محترمو، نن که زما او ستا نه ته وایي ستا زیاته مینه چا سره ده؟ دا زمونږ د علما هم په خولې نشي راوستی چې زما بیبي سره مینه ده. او که چا درته ووایي چې او زما بیبي ښه لکه ته هم پکې. نبی علیہ السلام ته وایي نو ستا بیا مینه چا سره ده؟ بیا زما سخر کاکا ابوبکر سره. سبحان الله. بیا دی مینه چا سره ده؟ بیا د عمر بن خطاب سره. همې بل سخر دی ښه. الله اکبر کبیره. یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې را پاڅېده، بیبیانې ودي دي، ور د ور نه کړس نو باسي، غلې غونته ور کولو که نو غلې غونته را بند که، په کلاره غونته ووته، خو هلته عایشه بیبي پوه شوه ورپسې فورن راووت. نو محترمو د دې حقوقو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې زموږ زنانه خویندې میندې هغه هم په اصولو سره چلیږي. او دا یاد وساتئ یو حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې ولیدې. صحابیات تپوس کوي اے د الله رسوله دا ولې؟ وایي د دې د دوو شرارتونو د وجې نه، د دې د دوو کوتاهو د وجې نه. یو دا زنانه چې دي نو یکسرن اللعن، لعن تعن ډېر کوي، خوله پوچه ډېره استعمالوي، کنزل وینا. کله خو لوی لوی تعلیمونه هم کړي، خاوند ته یو خوښه خو په خاوند سترګې راوباسي. داسې کوي که نه کوي؟ غږ هم نشئ کولی، تاسو ورته نه ښکاري ریښه وایي. الله اکبر کبیره. ګوره خاوند باندې به اوم لعن تعن پوچه خوله دا به نه استعمالوي. چرګانو ته، سارو ته، دا زنانا چې کور کې د سارو خدمت کوي نو دا عبادت دی، که دا ځای جارو کوي دا نیم ایمان دی، که دا لوښي وینځي دا د ایمان حصه ده. دا خو صفایي ده که جامې وینځي، ورته وایي دین ورته بیانوي، کور کې لږ تعلیم کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي انما الاعمال بالنیات. دا ګوره خدمت کوي، د خاون خدمت کوي، د اولاد خدمت کوي، د کور د صفایي. الله اکبر کبیره. اے محترمو دې سره د بیبي د خدمت یو بله واقعه خو نه ده، یو نکته را یاده شوه، وویم درته که نه؟ چاته خو به وایې نه؟ کور کې نه نشئ ویلی، ما له پته ده. نبی علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر ته تله. چېرته تلو؟ عثمان غنی رضی الله عنه هغه ته وی ته مزه بدر ته، هغه تلو خو ته مزه، هغه یې پاتې کړ. څه دپاره یې پاتې کړو؟ څنګه؟ ګوره دا چا چې وخت لګولې هغې ته پته ده که نه. په موږ دا خلک اعتراض کوي، د دې مولیانو تبلیغیانو دا خپلې ښځې ډېرې خوښي، وایي دا نور خلک د یو بل نه ډېر تنګ دي. ښه ده وایي چې خدایه چې د دې ظالم نه مې بېغمه کړي، او دا بله مو وایي ربه د دې بلا نه مې خلاص کړي. الله اکبر. دې کې دین نشته که نه ښه. نو وګوره عثمان غني رضی الله عنه ایثار که چې اے عثمان ستا بیبي بیماره ده، خو اے عثمان چې ته د بیبي خدمت ته ایثارېږې، ته به هم بدریینو کې شاملېږې.
بدر خوراک ته نو تل الوا ته نو تلی کن کالوا ته تلیو توري راغستی دي د پسونو کفارو مقابله ته تلی دي او اے عثمانه تبم بدرینو کې شریکه ولې د بیبي خدمت ته پاتې کړو کنه د بیبي خدمت کول دا وګوره پیغمبر غل ته عثمان صاحب بدرینو کې شریکول غواړي زمونږ ډیر مسلمانان شتا چې په افراط او تفرید کې مبتلا دي یو زمونږ لغون ته زمونږ د دې دور نه لکه دا مخکې مشران هغې خو کور کې بیبي ته سلام هم نه کولو خو زه به اوس ښځې ته سلام کومه لیکن ته به اوس د ښځې د لاس چیز کې ته به د ښځې د لاس ډوډۍ خورې تاله به ښځه جامې وینځي دا هم پکې وایه که نه دا لږ ته لږ مخکې مشران که نه ای به کور کې سلام نه کولو بیبي سره هم خبرې اترې نه چې په اشارو خبرې به یې کولې که نه او بیا د دې دور نوجوانانو هغې خو دې سمه خانه کعبه دغه کړې ده سمه خانه کعبه مور پلار ته راشه نه وایي دا دواړه افراط و تفرید کې مبتلا دي دا تربیت زمونږ او ستاسو قرآن کوي